نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. سيد المرسلين وخاتم النبيين، أما بعد. صالحات سنگ بوده دل خراش آزمورا یک زمانہ خاک باش. کسورت محمد نوے پیدا کری برب نوادا دنیا. کل جہان دا محمد پروی پیدا شو، نشت پس دا محمد انبیاء. زما د اسلام خوږو عزتمندو، نن واقعا د حضرت آدم علیه السلام چې زمونږ او ستاسو د ټولو نیکه باباجي دی، بلکې د تمام انبیاء علیه السلام مشر پیغمبر حضرت آدم علیه السلام دی. د هغه د بچو واقعا چا فرمایش کړیو، د هغې فرمایش د وجې نه زه دا واقعا داسې لږه ستاسو مخې تږدم. اگر چې قرآن کریم کې دا واقعا ذکر شوې ده، معرف القرآن تاسو وګورئ، هغې هم لیکلې ده، او تفسیر ابن کثیر هم دا واقعا راخیستې ده چې د آدم علیه السلام دوه بچی دي، چې د یو نوم حابیل دی او د بل نوم قابیل دی. او دا واقعا په شپږمه سپاره کې سورت مائده کې په نصف یعنی اتمه رکو نه پس شروع کیږي. 27 نمبر آیات نه شروع کیږي تر 31 نمبر آیات پورې دا واقعا ذکر شوی ده. واقعا داسې ده چې آدم علیه السلام له الله پاک بچی ورکړه. حابیل او قابیل دواړه رونه دي. د دوی باس او مباحثه په څه باندې راغله؟ دا په یو جینۍ باندې راغله چې کله به معصوم د سارې پیدا شو، نو مازدیګر ته به چې کم پیدا شو هغې سره به نکاح روا وه. خدا د آدم علیه السلام دور زمانه وه چې د خور سره به هم نکاح جایز وه. اوس د خور سره نکاح ناجایز ده. نو حابیل را ولګېده او قابیل ته یې وویلې چې دا جینۍ زما په نصیب ده او دا به زه کوم، دې سره به زه نکاح کوم. قابیل ورته وایي چې داسې خو هېڅکله هم نشي کېدی چې ته به دا په نکاح باندې واخلې، دا خو ډېره حسینه ده، ډېره پیمخې ده، دې له خو الله ډېر حسن ورکړی دی. قابیل او حابیل دواړه په دې خبره باندې وران شو. چې هر کله وران شو نو دوی ته وویلی شو چې تاسو قرباني وکئ، یعنی خسنې وباسئ. نو قابیل غنم هغې راواخیسته او د الله په نوم باندې ورک کېښوده چې دا به کېښودی شي، دا به رب العالمین فرشتې راشي او دا به اوچت کړي. او حابیل را ولګېده، هغه قرباني یعنی غوښه کېښودله، نو د حابیل قرباني قبوله شوه. تفسیر ابن کثیر هم داسې وایي، او تفسیر معرف القرآن مولانا محمد شفیع صاحب رحمه الله تعالی هغه هم داسې فرمایي. او په دغه وخت کې
چې کم وخت کې حابیل او قابل دواړه په خپلو کې وران شو نو حضرت آدم علیه السلام په بیت الله شریف کې تشریف فرما دی او صفا او په مروه کې مصروف دی، یعنی صفا او مروه ته ځي او هغه منډې چې کم حجیان صاحبان وي رب العالمین دی ولا مونږ او تاسو بوتلی کی. صفا مروه یو داسې مقام دی چې دا د حضرت ابراهیم علیه السلام بی بی حضرت حاجره بی بی دا د هغې سنت مونږ او تاسو ته پاتې شوی دی او چې څوک لاړ شي صفا مروه ته نو دا به باقاعده اووه چکرې وی او دغه اووه چکرو سره به چې نارینه وي نو دی به څه وخته پورې دوړ لګوي منډه به وی رمې چې ورته ویلی شي په عربۍ کې، او چې نازنانه وي نو دا به منډه نه وي دا به په پرده کې لږه تیزه ځي. بهرحال آدم علیه السلام په صفا مروه کې دی. جبریل علیہ السلام راغی، اے آدم علیہ السلام ولی فریشان دے. آدم علیہ السلام وتا فرمائی اے جبریل علیہ السلام سوجد چنن پا خانہ کعبہ کی زلزل راغللائی. دا دړقېدل چې ورته موږ او تاسو وایو زلزله دا د څه د وجې رب العالمین چې خوښه شي. بعضې خلک جاهلان دا خبره کوي چې یو غویي دا ټوله دنیا په ښکر باندې ایښې ده نو دی بل ته اړی. دا قول مشهور دی خو دا د جاهلانو قول دی. دا زلزلې څوک راولي؟ رب العالمین راولي. آدم علیہ السلام یا الہ العالمین سوجدائی. جبریل علیہ السلام اللہ راولی گلو اے آدم علیہ السلام آئی زلزلہ ولی راغلد دی وجوہات سدی. ستا پکور کی ستا یو بچے راو لگی دو بلے قتل کڑائی. الان کہ من قتل مؤمنا متعمدا فله جزاء جہنم. چاچی یو ناروا قتلو کو یعنی ناروا یو کڑلا یو قتل یو کو رب العالمین فرمائی دے بجہنم کی داخلو مائی. اللہ دی منگو تاسو دا قتل نو ساتی او رب العالمین دی منگا و تاسو پخپلو کی مینہ محبت پیدا کی. آدم علیہ السلام بچی قابیل راو لگی دو حابیل وجلو یعنی قابیل قاتل جوڑ شو او حابیل چه دینو دا مقتول جوڑ شو. او قابیل سر بیادا سی فکرو چې خپل رور بے پشا باندې ګرځولو د خخولو چلم ولا نه ورتلی چې دا به زه څنګه دفن کمای. معلومه دا شوه چې خښېدل د دغه وخت نه راغلی. رب العالمین دوه فرشتې راولېږلې. یو فرشتای اغم پرنده دو بلم پرنده دای. د پرندو په شکل کې رب العالمین دوه فرشتې راولېږلې. یو پرنده دا بل پرنده وجني چې کله ووجلای په پنجو باندې او په مخوکو باندې ځمکه وکنلای او خاورې بیا د دې بلې پرندې د پاسه راواړولې. هغه وخت کې قابیل ته پته ولګېدای چې د دې سمبالښت داسې دی لکه موږ او تاسو چې مړې اوشي او هدیرې ته وړو نو دا خو اشرف المخلوقات دی که نه. د دې باقاعده جنازه کوو خو جنازه یاد کوي. دا به انشاءالله په بل ویډیو کې تاسو ته زه د جنازې مونځ ښیمه. ډېر خلک داسې دي چې هغه د جنازې مونځونه نه ورځي چې اللهم اغفر لحینا به څه کې ویمه اللهم جعلها لنا به څه کې ویم اللهم جعله لنا به څه کې ویم. سپېږمو ته رومال ورکوټې شان پیدا کړی هغې نیولی او د جنازګاه نه بهر ولاړ وي
او په دې انتظار وي چې یاره د مړي وارث چې کوم دی هغه ته زه مخامخ شم چې مام جنازه وکړه. نو دا غلطه ده. د یو مسلمان په بل مسلمان 15 حقوق دي، یو پکې د یو مومن مسلمان جنازه ده. نو جنازه به کوو انشاءالله، یادو به او د مومن مسلمان جنازه دا به کوو. عرض می دا کولو چې قابیل را اولګېده او حابیل یې دفن چې دفن شو، قبر سلسله د دقه وخت نه شروع شوه. نو چې سلسله شروع شوه نو رب العالمین منګ او تاسو ته دا واقعه د ډیر غټ تعلیم د وجې نه مونږ ته کړې ده او پرېښې ده. آقای دو جهان ته فرمایي چې محبوبه آدم علیه السلام بچوم داسې کړي دي، نو داسې نه دي پکار. الله دې موږ او تاسو په خپلو کې مینه او محبت پیدا کی. رب العالمین دې موږ او تاسو نیکان کی. او زما دا واقعه چې کومه ما تاسو ته د حابیل او د قابیل ویله دا باقاعده سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ او شیر یې کړئ. وآخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين.